دا خبر منگا اوریدلی دی چی کل دا واده شپی هلک او جنی یو بل سره ملاویږي په اولنۍ شپه باندې نو په هغه شپه باندې 2 رکعته مونځ کول پکاري. نو سوال دا دی چې دا 2 رکعته څنګه دي او دا به جهري که دا به سري او که دعا کوي نو د دعا به څه ټیمي دا تاسو نه دی بند کړی. چې یو کس نه تاسو نه کار ګډوډ شي. سوال دا دی چې دا 2 رکعته به په څه طریقې دا به جهري کې دا به سري او که دعا کې هغه به څه ټیمي. الجواب اول خو دا خبره یاده کوي چې ښه طریقه ده او مستحب طریقه ده چې یو سړی په دغه شپه باندې 2 رکعته لمونځ وکړي. خو دا د صحابه کرامو نه نقل دي. دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه حدیث نه راغلی، خو دومره دی چې د صحابه کرامو نه د سلف صالحینو نه نقل دي چې هغوی به دا کار کوو او نورو ته به هم دا ښووه. لکه په هغې کې یو روایت دوه به درته ووایم. یو روایت کې داسې راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله او امام عبدالرزاق راوړی دی. په هغې کې ابو سعید رحمه الله دا خبره کوي چې دی د ابو اسید غلامو هغه آزاد کړی وایي چې ما واده وکړو نو بعضو صحابه کرامو له مې دعوت ورکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له مې دعوت ورکړو. په هغوی کې د چا له چې دعوت ورکړی په هغو کې عبدالله بن مسعود و ابو ذر و او حذیفه بن الیمان و رضی الله عنهم وی دوی هم راغلي وو. نو هغوی ما ته دا خبره وکړه. چا؟ صحابه کرام عبدالله بن مسعود ابو ذر حذیفه. هغوی وی دا خبر ما ته وکړه چې کله کور والا دې راشي یا کله چې د ناوي سره ملاقات کې نو 2 رکعته لمونځ به وکړي او بیا به د الله نه د خیر سوال وکړي او الله پورې به پناه ونیسي د شر د هغه څه نه چې ستا خواله راغلي دي، یعنې که دې زنانه کې شر وي وایي الله ماتې وساتي. او بیا ستا ښځه دی چې ته ورسره څنګه ملاقات کې. دویم روایت داسې دی شقیق رحمه الله وایي چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې او دا ډېر خوندور روایت دی، ډېر فایدهمند دی، خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یې. عبدالله بن مسعود وایي چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی ورته یې ووایي چې ما دی یعنې یو جنۍ مې غوښتلې ده، پیغله جنۍ ده، خو زه یېرېږم چې یعنې زما نه کرکه ونه کړي او داسې نه چې زما سره طبیعت ونه لګي، ځکه دا په دې اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي نو دا بیا ټول عمر لا نه لګي بیا. او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګېږي نو که دا هلک بدرنګه یي داسې یي چې د ځمکې په دې مخ د ده نه بل بدرنګه نه په دې ښځې خوښ او دغه شان دا ښځه. نو زه دې نه یېرېږم که داسې طریقه راته وښایي. نو هغه ورته اول دا خبره وکړه چې دا محبت په زړونو کې اچوونکی الله دی او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی. نو کله چې دا ښځه راله فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءک رکعتین، کله چې ته ورلې کمرې ته او دا ښځې دې خواله راله یا ته د ښځې خواله ورلې نو امر ورته وکړه چې ستا نه شاته 2 رکعته لمونځ وکړي، تا پسې شاته. همدې طریقه شو 2 رکعته لمونځ دی د سړي نه شاته، یعنې مخکې هلک ولاړي شاته پسې د هغه ښځه او دوی به 2 رکعته لمونځ کوي. دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی دا روایت چې هر یو صورت پکې و دې دپاره خاص صورت هم نه راغلی. دغه شان دا به جهري که دا به سري. نو که د ورځې کې نو د ورځې لمونځونه صحیح هغه سري، که د شپې کې نو د شپې لمونځونه جهري. ښه دعا کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده په صحیح حدیث کې امام ابو داود راوړی دی چې کله یو سړی په زنانه پسې ورشي کمرې ته ناوي جنۍ پسې نو په دې تندي دې وله لاس کېږي او دا دې ووایي چې اللهم اني اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بك من شرها
ومن شر ما جبلتها علی، یا الله زستانه خیر غواړم د دې زنانه او په کوم خیر باندې چې دا پیدا کړی شوی ده، او یا الله زه په تا پورې پناه نیسم د شر د دې زنانه نه او کوم شر چې دی په فطرت کې پروت دی. دا دعا ویل پکار دی. خو بیا یعنی حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحدید د دې دعا نه دی کړی چې دا به د مانځه نه مخکې او که دا به د مانځه نه وروستی، هر ټیم چې که د مانځه نه مخکې دغه ذکر وایي او که د مانځه نه بعد وایي، خو الغرض چې دغه ووایي. او په دې کې ډېر لوی خیر دی. ګوره کم ژوند چې شروع شي د مانځه نه او کم ژوند چې شروع شي د داسې قسمه دعاګانو نه، هغه ژوند کې الله برکت اچي. او کم ژوند چې په ډمتوب سره شروع شي او دمانې راوستي، اجراګانې راوستي او هغه ګډوي او پیسې پکې نولي او په حرامو سره یو ژوند شروع شي او د الله سره پکې دشمني وشي، نو هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي. هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي ځکه چې بنیاد یې صحیح نه وي ایښودی شوی. نو کله چې د ژوند ابتدا د 2 رکعاتو نه وشي او دغه دعا نه وشي، الله سبحانه وتعالی پکې لوی خیر اچي. او دا قسمه مسلې سړی هله زده کړي چې کله علماو سره کښېني او دین واوري. خو چې د داسې علماو سره کښېني چې هغه ته ته څه بیانوي، قرآن او حدیث اوتې بوتې راته نه وایي. خو چې د داسې مولیانو سره کښېني چې هغه ته ټول د خېټې قصې کوي او اوتې بوتې وایي او بزرګان ویلي دي او بزرګان کته او بزرګان بره، نو د هغوی نه به دا قسمه فایدې وانه اوري. نو شرعي طریقه دا ده چې هلک کور ته ننوځي، د واده په شپه کوټې ته ننوځي، نو چې 2 رکعاته لمونځ وکړي او دا زنانه پسې شاته لمونځ وکړي او بیا دغه ذکر ووایي، دا دعا ووایي. اوس که څوک وایي چې مړه اوس 2 رکعاته کول په دغه شپه دا راته وایم صحیح ده، دا ګرانه، خو دا د هغه چا دپاره ګرانه چې څوک د دین سره نه عادت، چې څوک د دین سره نه عادت، هغه دپاره ګرانه. لکه ګوره دا دومره ډز ډوز روان و، دا دومره ډمتوب او دا خلک ګډېدو، دا ګرانه نه وه، دا ګرانه نه وه. خو اوس داسې کول چې کمرې ته ورننوځي او 2 رکعاته وکړي د الله د رضا دپاره او دا زنانه ته پسې شاته ودرېږي 2 رکعاته لمونځ وکړي، دا ورته ګرانه ده. نو دا کار ګران نه دی. وجه څه ده؟ وجه دا دی چې دا کوونکی د الله د دین نه لرې ده او د دې قسمه خبرو سره نه دی عادت. نو اوس که ته درته دا ووایي چې په جنۍ پسې چې ورننوځي د انډیا سندره به ولګوي چې ماحول مزېداري شي، لګوي که نه یې لګوي؟ لګوي. نور که داسې د انګریزانو څه طریقه دی ورته وښوه د مینې محبت ته کولو، نو هغه دله هم کوي. خو چې کله ورته ته دا ووایي چې دا شرعي طریقه ده، صحابه کرامو او سلفو نه ثابته ده، دغه دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، نو بیا یاره دغه ټیم کې اوس 2 رکعاته او بیا دا ده ته ګرانه په دې ده چې دا غریب د دین نه لرې دی. او څوک چې دین سره عادت وي، هلک هم عادت دی، جنۍ هم عادت دی، دا مسله ده ته هم معلومه ده، دا مسله هغې ته هم معلومه ده، بلکې ګرانه پرېږده د دوی دا خواهش دی چې زموږ ژوند د دې نه شروع شي، چې زموږ د ژوند اولنۍ خښته چې ایښودی کېږي په دیوال کې چې هغه دی چې موږ 2 رکعاته لمونځ. دا د دې نه ښه دی چې ته ورننوځي، دا نه یم چې دا ناروا دي ته ځان سره ګل ویسې او یا مټایي ویسې او یا خواږه، دا دغه هر څه نه دا طریقه غوره ده. دا مټیانې، دا ګلونه، دا خبرې قیسې، دا هر څه ټیم کې کېږي. عام هلکانو دا عادت دي چې ورننوځي بس یو تقریر یې زده کړی د هغې شروع کړي او بس زما د پلار به منې او زما د ورور به منې او یو پاوله شپه او دغه یو تقریر دی او ټول یې کوي، د کوم وخت نه را روان دي. نو چې د دې تقریر نه مخکې که دا 2 رکعاته وشي، دې تقریر ته به ضرورت هم رانه شي. ولې به رانه شي؟ ته دعا وغوښته چې یا الله د دې ښځې د دې شر نه ما وساته، اوس به شر نه وي، یا الله دې کې چې کوم خیر دی هغه ماته نصیب کړه بس، او تقریر دې ونه کړو او الله دعا قبوله کړه، څه پکې پاتې شو؟ هېڅ پاتې. او که ته ټول قرآن ورته ختم کړي که نه او د دنیا دا تقریرونه ورته ټول وکړي او په دې ښځه کې سړیتوب نه وي او تا شروعات ته خیر نه کړي، نو فایده پکې نه وي. ګوره په دین کې ډېر لوی برکت وي، لوی برکت الله په دین کې اچولی چې کله انسان دیندار وي. لکه اوس ښځه او سړی چې کوروالی کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعا ښوولې ده چې یا الله موږ دواړه د شیطان نه لرې ساته او موږ له چې کوم ماشوم راکوي هغه د شیطان له لرې ساته. نو چې کله د یو ماشوم بنیاد په دې سره کېښودی شي
او دا دعا وویلی شي نو ځکه ماشوم کې به خیر نه نو ځکه د دې قسمه خبرو اهتمام پکار دی